الحمد لله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة سبانا صدرم ایسا قرآن شروع مشتمل و پدول اسبابونو. اول باب تر سورة صافات دیکی رد شفاعت قاریو. دیم باب تر سورة زمر دیکی عجز مخلوقاتو. دریم باب تر سورة محمد دیکی رد شرف دعاو. سلورم باب تر سورة قاف دیکی مسئلہ جہاد و پنزم باب تر سورة قمر دیکی مسئلہ قیامت و شپگم باب تر سورة حدید دیکی رد شرف البرکت و اوم باب تر سورة ملک دیکی دو مسئلے جہاد انفاق. سورة ملک نا تر سورة مزمل دوم بابو او دیکی رد شرف البرکت. سورہ نوح کی دلیل نقلی بیانی په مسئلہ توحید باندې پس دا دلیل عقلیونه. دیم دا مخ کی صورت کې تخفیف اخروی بیان شو نو دې صورت کې تخفیف دنیوی بیانې واقعه د قوم نوح سره. صورت کی تفصیلی واقعه بیانې د نوح علیہ السلام د پارا دلیل نقلی. دیم آیات کې دعوت بیانې د نوح علیہ السلام. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا الله واتقوا واتقون. پنځم آیات کې انذار بیانې وقت بیانې د انذار وقت بیانې دعوت. قال ربی انی دعوت قومی قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نهارا. د شپې می دعوت چلولې د ورځې می دعوت چلولې او دغه شانتی بیا یوشتم آیات کې خلاف ذکر کړي د قوم نوح علیہ السلام بیانو کو قوم مخالفت کئی. قال نوح ربی انهم عصونی واتبعوا من لم یزده ماله وولده الا خسارا. بیا طریقہ دعوت ذکر کئی نہم آیات کی. ثم انی دعوتهم جهارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. خکار میں بیان کر دے پپٹ میں جرگی کر دی او منتون میں کر دی. ترغیب ذکر کے خپل بیان کی بنیامو. فقلت استغفر ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. او دا شانتی عناد د قوم ذکر کئی چې نوح علیہ السلام بیان کی او قوم عناد مخالفت کئی. درشتم آیات کې وقال لا تذرن آلیاتکم ولا تذرن ودا ولا سواع. اخر کې بیا خیری ذکر کړي د قوم د نوح علیہ السلام. آیاش پگشتم کې قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. ان ارسلنا نوحا یقینا ملګل نوح علیہ السلام خپل قوم ته او ير خپل قوم مخی دینا چراشی تو عذاب دردناک. اس دعوت د نوح علیہ السلام ویل نوح علیہ السلام اے زما قوما یقینا زستا و زفارا یرون کے اخکارے ما بندگی قسمنو کے اللہ لا او یرگی دا اللہ نواتیون زما خبرو منی. یغفر لکم من ذنوبکم او بخطا استا گنون استاسو ویواخرکم رسو کی تاسو الى اجل مسمى نیٹھی معین تا چې مرګ دی. ان اجل لا یقین نیټه دا الله کله شراشین رسو کی کتا سو پوي گئی. وقت د دعوت د انذار د شپې او ورځې دعوت چلول. قال ربی انی دعوت قومی نوح علیہ السلام اے ربا ما را بل خپل قوم لیلن و نهارن د شپې او ورځې
فلم یزیدهم دعائی ندی زیادی کړی دیو لره زما بلنی مگر تیختا و انی کلما دعوتهم ما کل چرا بللی دیو لتغفر لهم چې تور ته بخنو کی چې دیو بخنو غوړین تور ته بخنو کی جالو اصحابهم اخودی دیو غت خپل فیاضانیم په وګونو خلو کی واستغشوا ثيابهم ځان پټ کړل په خپل جامو سره واسروا او مشواله کړل واستكبروا استكبار اوړي دلی په اوړي دو سره زما د بیان نه وختي ثم اني دعوتهم بیا مارا بلل دیو جهارن خارا ثم ان اعلنت لهم بیا مرته اعلان کړ دې لهم دیوتا واسرت لهم پټواله می کړل دیوته سرارن په پټواله سره اعلان می کړ دې خارا په پټه مرته بیان کړ دې فقلت استغفرون ویل ما بخنو غړې د پار د غرخ پلنا قلت استغفر ربکم هر پیغمبر دا ویلو سورہ ہود کې مخکیم ترشو 250 کې خپل قوم ته د الله نه بخنو غواړي بخنه د سړي عذاب لري کوي او د الله د غریب نصر اخلاصي مخکوم الله فرمایلو چې دا دو کار خلقو کې عذاب او نور کوم یو بخنو وتل او دیم ست وجود د نبی علیہ السلام وجود تل استغفار پاتې دي که مخلوق بخنه غواړي نه الله پاک ورله عذاب نور کوي انه کان غفار یقینا الله دې بخون کې راو بلیږي باران پتا سبحانه په در په ويم دې کوم امداد بو کې ساسو په مالونو په بچو او بغیر دې تاسو درا جنتونه او بغیر تاسو درا ولې مالکم سی تاسو درا چا کدن ساتي دا الله د عظمت وقد خلقکم حال دا دې پیدا کړی الله تعالی توارن په مختلفو طریقو نطفه علقه شوی مزغه شوی علم تروي تاسو نه ګورئ کیف خلق الله سرنګي پیدا کړی دی الله واسمان تباقا فیو بل د پاسا تباقا طبقه په طبقه دیو بل د پاسا وجعل القمر غرزول سومې پدې کې نورن رڼا کون کې او غرزول انور سراجن دیوا والله بتکم الله پاک پیدا کړی تاسو زمکنا نباتا په پیدا کولو سره نباتا مفعول مطلق ته نام بتا دا مفعول مطلق من غیر لفظي ورته وي دا الله امتنان ذکر کوي چې وګورم تاسو احسانات کړ دې ما پیدا کړی ما زمکه نه رسېلی ثم یعيدکم دا امتنان په اعتبار د نیکونو سره اساسو نیکونو زمکه نه پیدا کړلی ثم یعيدکم بیا واپس کی تاسو لرا پزما کې یخرجکم روبا تاسو لرا پر استو باندې الله تعالی ګرځول د ساز پر ازمکه به ساعت وا غړېدلې به ساعت معنی مبسوطتن مصدر په معنی مفعول له بچونا خورشه لتسلک من عادی پارا چې زید ازمکه نا سبولن په جاجا پپلن لارو قال نوح علیہ السلام دا خلاف د قوم ذکر کړي نوح علیہ السلام مسله بیان کړه قوم دانه کې چې نوح علیہ السلام تعمیل نه پغاړه کی او شاباسه ورته نه مخالفت کوي تا چې مسله بیانې ستاسو خلق مخالفت کوي د نوح علیہ السلام نه پسې بیان د چا کې دي شي د نوح علیہ السلام نه خسته طریقه دعوت د چا کې دي شي او د دې سره لازمه ده چې توحید دعوت ورکې خلق مخالفت کوي لګ به منی او ډیر به خلاف کوي قال نوح ربي نوح علیہ السلام اے زما ربا یقینا دیو خلاف کړل زما وتبو روان شي پاغه چا بسین چې نه زیاته غلره مال او بچی الا خساره مگر تاوان ومکروا مکرن کبار او چلی کړ دې چلوي وقالو ویلی دولا تذرون الیتکم مفرد خپل مددگار ولا تذرون ودن مفرد ودل بار دا آدم علیہ السلام اولادو نیکان بندگانو او سو کوئی ودو دا آدم علیہ السلام زیو دا نور دا ود زامن دی او سو کوئی چنه دا ټول دا آدم علیہ السلام اولادو او نیکان بندگانو کله چې مړ شو نو شیطان راغی
پسماندگانو ته وسوسه وکړه چې دا خو تاسو مشرانو دا دنیا نه لاړو، اوس بتاو څه کوي؟ دا سکارو کوي چې دیو شکلونه جوړ کړي، هغه شکلونه ته د مینې په محبت په نظر باندې ګوري، خپل تسلی به کوي. دغه شان دیوګه شکلونه داغي جوړ کړو، هغه ته وکاتو. دغه پیړې چې لاړه بل پیړې رااله، شیطان پسې بیا راغی، وې دا شکلونه چې دا خصوص مشرانو باندې منښت ورکولې، رامدد شوی ورته بندگی قسمونه بول ورکول، نه هغه د الله پاک سره بندگی کې شریک کړو. نو ګور دا نیکان بندگان دي، د بخاری حدیث دی، دا د آدم علی السلام په اولاد کې د نیکانو بندگان نمونه دي. تفسیر ابن کثیر د آیات لاندې نقل کړی دي. ندا نیکان بندگانو د نیکانو بندگانو بندگی شي او د هرې قبیله د پاره یو ذمہوار جوړ کو. لکه نن چې نیکان بندگان وړي شو، خو وخت کې ودو سواو یغوس او یعوق، او د وخت کې پیر بابا دی، ایثار بابا دی، او دا شانتی بل بابا دی، بل بابا دی. هر کلی کې چې ګوري یو بابا به د حاجتونو ذمہوار ګرځولې. اوري لابړ ته تلم ته پوس میو کوله کې ولې چولک بابا ورته وي. اوري نو چې چا من ته راشي ال ته راشي او و چولک وې نه ته تیو باسي. دسی پاری او کلی کې د ذمہوار ګرځولې پوښي او د خدای توپ صفاتونو اور کولې کی وسم دا کوي پوښي. امخ ورځو کې ملګری ته قصه کوله بازار کې په مولوی سي دي چین کولې کې مولاتور بابا ورته نو دسی نو میغسته ټول مولاتور نه مولاتور بابا کم ځای کې مې ولې وېدل د کې سړیو زنانو سره دانو په وې دا مولاتور بابا موږ دوه خال ته زو زنانه دانه ده چې دعا وکړو چې دانه ماته شي. اوري کنه اوسم د دانو ذمہواران شته. دا ځان له خبره چې ناجوړو ته دا مسله اهم نه ښکاری. پوه ناجوړو ته توحید سنت مسله معمولی ښکاریږي. اوري کنه دا پنځ پیریان دي، دا د بوتانو مسلې بوتان دا کړي باباګانو ما جسمانی دا خو د بوتانو بندي کوله، هغه د اولیاء کله بندي کړه تړون دي. نو اوري خافیرک تنور کله ښکاریږي. اسلام مثال د خافیرک ته، قرآن مثال او توحید مثال د نور ته کله دایني. وګوره قرآن نمونه دي، ود او سوا یغوس او یعوق او نصر د نیکانو بندګانو نمونه. وقالو لا تذرن او ویلدوی مپریدی خپل مددگار او مپریدی ود بابا ولا سوان مپریدی سوا بابا ولا یغوس او مپریدی یغوس بابا ویعوق او مپریدی یعوق ونصر او نصر. دا د یو حاجت د فارې ذمہوار ګرځولیو. ودو د مینې د فارې ذمہوار ګرځولیو. چا سره مینه پیدا کوله ود بابا لاړ شه دعا وکنه الته مینه پیدا شي. سوا د سې نه دی او کار به کو کامیابی پای غوښتنه سوا بابا له براغه پلان کې کار کومه ستا په وسیله سوال کوم چې دا سر تورسي. یغوز د غوث نه امداد ته وي. یو کار کې به امداد حاصلول وختونو غوث دربار ته ورالو. یو د عقل نه ټکرې ته د فکول ته وي. کله با دشمن به د فکو چاله می نقصان ورکو یو بابا لوراتلو. دغه شان نصر دی حاجت د فارنور امداد د فارا. وقد ذلوا كثيرا گمراه کړي دی ډېر ولا ذی ظالمین مډېر ظالمان در مگر تبایم مما خطیاتهم د وجه د ګناونو دینا ډوبړې شو دن بشورتا بیا بنو میزان لره بيد الله نن سواریم دادیانو. وقال نوح دا دعا ذکر کئ د شر خیره کې نوح علیہ السلام خپل قوم ته ویل نوح علیہ السلام ای زما رب مفرد پزمکا د کافرون دیار نیو کورو انک انتظرهم الله کفری جو لرا خطاب کی صابندگان او نزیگی دیو مگر بدکار او منکر د الله دینم. اے زما ربا بخنو کی ما تو زما مور فلار تو اچاته داخل شي بیتی زما په جماعت کې مؤمنن مؤمن والمؤمنین او بخنو کی مؤمنانو سروتا مؤمنانو خذتا
او مزیاتی کې ظالمان در مگر تباہی سورہ نوح کې